قلت ورته لا يستوي الخبيث ند برابر پلیت و طیب او پاک ولو اعجبك اگر که تعجب کې چوي تعالی را کثرت الخبيث ډیروالي د خبيث فاتقوا الله پس يرکوي د الله نا یا اولي الالباب اے خالص عقل والو لعلكم تفلحون دې پاره چې تاسو کامیاب شئ. سورة المائدة آية نمبر 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دينا مخي آيات مباركو کی اللہ جل شانہ بیت اللہ خانہ کعبی فضیلت بیان فرمائل او دا چې دغه خانه کعبه بیت الله د ټول انسانیت د پاره د بقا او د وجود ذریعہ ده او بیا د دې آیت مبارکه شان نزول هغه داسې دی چې دینه مخکې هم الله تبارک وتعالى د شراب متعلق آخری او قطعی حکم نازل فرمایل ځکه چې دا شراب تدریجن الله جل شانه حرام ګرځولیو. ابتداء دا حکم راغی چې په شرابو کې خلقو د پاره فائدہ مشتا په جواری کې خو نقصانات ډیر زیات دي. او دویم حکم راغی چې مؤمنانو تاسو چې کله د نشې په حالت کې نو مانځتا نزدې مو ورځي. او دریم حکم په دې ځکه الله تبارک وتعالى د وسو آیتونو مخکې تیر شو چې فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دغه جواری او شراب دا چونکه پلیتی دا مرداری دا فجتنبو بس تاسو ځان ډډې ته وساتئ ډډه وکړئ د دینه چې تاسو کامیاب شي. د اجتناب قطعی حکم د شراب الله تبارک وتعالى په دې ځکه چې کله وفرمایل نو یو صحابي چې دا غسره د شرابو د آمدن اغه مال و دولت موجود هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د پوسو کو چې دغه چونکه شراب حرام دی او د حرام آمدنی او دغه مشکوکه پیسې د ما سره موجوده ده زدا غواړم چې دغه پیسې د الله په دین باندې ولګوم. په دې سوال باندې الله تبارک وتعالى د آیت مبارکه نازل فرمایل چې زما محبوب پیغمبر ته ورته وایا چې خبيث او پاک مال دا برابر کې دي نشي. اگر که د خبيث مال کثرت تعالی را په تعجب کې اچي خو خبيث مال ناپاک مال که هر څومره ډیر شي اغا د طیب او پاک مال ته نشي رسیدي. لہذا تاسو ویریږئ د الله نه اے د عقل خاوندانو چې تاسو کامیاب شئ. قل تورته ویا لا يستوي الخبيث نه برابر پلیت و طیب او پاک ولو اعجبك اگر چې تعجب کی اچوي تعالی را کثرت الخبيث ډیروالی د خبيث نو پاک او پلیت دا برابر کې دي نشي. ځکه چې دا پاک مال پدې کې برکت وي او چې کوم ناپاک او پلیت مال وي نو پاغي کې نحوست وي.
د پاک مال استعمال سره انسان کی د نیک او اعمال او جذبه او ذوق او شوق پیدا کیږي او د پلیت مال په استعمال سره په زړه کې ظلمت او تیاری او نحوست دا زیاتیږي. لہذا الله تبارک وتعالی په حلال مال کې او په پاک مال کې برکت اچي او په حرامو کې نحوست وی، بےچینی وی، اضطراب وی او پاغي کی سکون اغنی. دغه وجه د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله خلیفہ شو نو هغه ټیکسونه چې کوم ناجایز په خلکو باندې لګولې شو هغه ختم کو. نو مختلفو علاقونو ورته خطوط رالل چې حضرت ستاسو دغه عدل او انصاف د فیصلې په نتیجه کې زمونږه بیت المال خالی شو. خلکونه ټکسونو آمدن هغه سلسله ختم شو او په خزانه کې په بیت المال کې موږ سره هیڅ مال او دولت چې دغه پاتې نشو، خزانه خالی کېږي لګیا دی. هغه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته په جواب کې فرمایي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله د خلافت بنیاد په عدل او انصاف باندې کېښودو نو بیا الله تبارک وتعالی داسې برکت او داسې عزت او داسې وقار ورته نصیب فرمایل چې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه خلافت ته خلق عمر ثانی وی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه دور هغه ژوندی شو او بیا پرستو دورونو کې د صحابه کرامو د دور نه بعد په ټولو کې چې کوم د عدل او انصاف یو مثالی حکومت هغه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه حکومت دا خلافت چې په ټول رعایا کې چرته څوک مفلس محتاج فقیر دا پاتې نشو او هر مستحق ته دغه حق دغه په درشل باندې هغه به ملاوېدو. پاغي کی بادشاہ، امیر، مالدار، فقیر دا ټول برابر. دغه بنیاد دا و چې هغه د دغه سیز چې هغه فرمایل چې تاسو د حلال مال د طیب مال هغه له اهمیت ورکړي، د حرام او نظام بچ وساتئ اگر چې حرام هر څومره زیات وي. نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دغه وزرو چې کوم خطوط را لګلو چې حضرت ستاسو دې فیصلې په نتیجه کې چې تاسو وی دا ناجایز ټکسونه خلکو نه ماله مونږ پرې خېده نو خزانه خالی شوي. نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا آیت مبارکه ورته په جواب کې ولیکلو: لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک او پاک مال دا برابر کې دی نشي. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر که تعالی را په تعجب کې اچوي ډیروالی د خبیث. یو انسان چې هر څومره حرص وکي د مال د زیاتولو دپاره، موږ او تاسو وینو زموږ او تاسو د معاشري، زموږ او تاسو بازارونه، زموږ او تاسو دفترونه، زموږ او تاسو معاملات د دې نه ډک دي چې په هغې کې د خپل د مال د دولت زیاتولو دپاره د انسان د زندګۍ سره لوبې کېږي، په خوراک کې ملاوټ کول او دغسې د سود، د رشوت او دغسې د ظلم زیاتۍ، دا ټولې دروازې چې دي دا صرف دې دپاره دی چې حرص او لالچ او حب دنیا دا خپل عروج باندې دي. نو چې کله په ناجایزه طریقه باندې، په ظلم طریقه باندې، د ملاوټ په طریقه باندې، د رشوت په لاره باندې چې کوم مال واغشتلی شي هغه خبیث دی او ناپاک دی. نو دغه خبیث او ناپاک مال په ذریعه باندې یو انسان کسل کورونه وران کړي نو خپل یو کور پې نشي آبادولی. دی وجه نه زموږ استاسو د معاشرې نه باوجود د کثرت نه هغه چین او سکون او اطمینان ولا ژوند ختم دی. د هغې وجه دا ده چې د حلال او د حرام تمیز ختم دی.
نن د مسلمانانو معاشره کې هوښیار سړی خلک هغه چاته وي چې هغه د ژبې نه تیز وي او په خپل چالاکۍ په بنیاد باندې د دوکدهۍ په ذریعه باندې د چلبازۍ په ذریعه باندې زیات نه زیات دولت پیدا کی. نو خلک وایي چې دا ډېر هوښیار دی، دا ډېر رسېدلی دی. دا نه کتلی کېږي چې آیا د ده په مال کې حلال څومره دی، حرام څومره دی، دی په کاروبار کې ملاوټ څنګه کوي، دی د خلکو د خوراک اسکاک په شیزونو کې څنګه زهریلی شیزونه ملاوي او د خلکو ژوند سره لوبې کوي، د خلکو صحتونو سره لوبې کوي او دغسې د صحت په نوم باندې د علاج په نوم باندې خلکو له دوکه ورکوي، د رشوت په ذریعه باندې ټوله ورځ په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او بیا دغه د ظلم په پیسو باندې، د رشوت په پیسو باندې، د ملاوټ په پیسو باندې دا ناجایز او حرام طریقې سره آمدن چې کوم په مختلفو ذرایعو سره زموږ استاد د معاشره د دې نه ککړه ده. هر کس په دې کې په سنه صحت کې چې دی هغه موږ مبتلا یو. نو بیا په دغه خبیث مال کې، ناپاک مال کې موږ دا سکون او اطمینان لټو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولو اعجبک کثرة الخبیث، اگر کتا کثرت د خبیث مال تا په تعجب کې اچي خدا برابر کې دی نشي. طیب مال، پاک مال لګوي پاغي کې چې د الله تبارک وتعالی د انسان د پاره عزتنا، رفعتنا، سکون او اطمینان لګدي. فتقوا الله، د تقوا حکم الله جل شانه کې چې کله د تقوا خوف خدا او د الله یره د مسلمان پزړه کې وینو چری به هم د مال ډیرولو د پاره ناجایز لار نه اختیاري. یا اول الالباب، د عقل خاوندانو د الله نه یره کوي لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. قلت ورته لا یستوی الخبیث، نه د برابر پلیت و طیب او پاک. ولو اعجبک، اگر که تعجب کې چوي تعالی را کثرت الخبیث، ډیروالی د خبیث. فاتقوا الله، پس یره کوي د الله نه. یا اول الالباب، اے خالص عقل والو، لعلکم تفلحون، دې پاره چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحمن.